کوي. ګوره مسله څه ده، نن سبا خلک ولې وران شو، طالبان علما اختلاف هم زیاتېږي. د هغې بنیادي وجه دا ده د اکابر پرستی، شخصیت پرستی، چې سړی وایي زما استاز نه خطا کړي، زما استاز بس ټیک ویلی دي. شخصیت پرستی مطلب دا څوک د کم چا نه متاثر د هغه هره خبر ته دلیل ښکاره کېږي، دې ته شخصیت پرستی ویلی کېږي چې یو کس نه متاثر دی. او اکابر پرستی مطلب دا زما مشران چې څه وایي بس دا ټیک وایي. کله چې اکابر پرستی او شخصیت پرستی شروع شي نو بیا تدبر ختمیږي، تدبر نه کېږي. یعنی یو سړي دا خبره په زړه لیکلې ده چې زه د بل چا خبره نه اورم، نو دته به څه به ورته نصیحت وکړي سړی او څه به د باندې بیا اثر وکړي. په دې وجه باندې صحیح خبره خدا ده چې د هر چا خبره واوره، خبردار چا واوره. کومه خبره چې اوفق بالقرآن و سنه وغه واله، او چې کومه خبره اوفق بالقرآن نه وغه پرېږده، دې ته تدبر ویلی. یعنی بطور مثال قرآن کریم آیت ده ترجمه ما وکړله، اوده کېږئ به نه، یا ما د یو مفسر قول چېرته بیان کو، د روح المعانی نه مې بیان کو، د تفسیر کبیر نه مې بیان کو، علامه آلوسی ویلی دي، امام رازی ویلی دي، چام ویلی دي. نو په دې کې به سړی سوچ فکر کوي. ګوره مسله څه ده، نن سبا خلک ولې وران شو، طالبان علما اختلاف هم زیاتېږي. د هغې بنیادي وجه دا ده د اکابر پرستی، شخصیت پرستی، چې سړی وایي زما استاز نه خطا کړي، زما استاز بس ټیک ویلی دي. شخصیت پرستی مطلب دا څوک د کم چا نه متاثر د هغه هره خبر ته دلیل ښکاره کېږي، دې ته شخصیت پرستی ویلی کېږي چې یو کس نه متاثر دی. او اکابر پرستی مطلب دا زما مشران چې څه وایي بس دا ټیک وایي. کله چې اکابر پرستی او شخصیت پرستی شروع شي نو بیا تدبر ختمیږي، تدبر نه کېږي. یعنی یو سړي دا خبره په زړه لیکلې ده چې زه د بل چا خبره نه اورم، نو دته به څه به ورته نصیحت وکړي سړی او څه به د باندې بیا اثر وکړي. په دې وجه باندې صحیح خبره خدا ده چې د هر چا خبره واوره، خبردار چا واوره. کومه خبره چې اوفق بالقرآن و سنه وغه واله، او چې کومه خبره اوفق بالقرآن نه وغه پرېږده، دې ته تدبر ویلی کېږي. چې تدبر دا دی، بطور مثال اختلافي مسله ما بیان کړله، اختلافي مسله. شیخ گوهر رحمان رحمه الله په دې فاتحه خلف الامام باندې او په دې رب الدین باندې هغه یو څو کلیپونه دي داسې واورې، د اعتدال ډېرې ښکلې خبرې پکې دي. حیران چې سړی په دې فاتحه خلف الامام باندې خبره کړې ده، ما اورېدله او ما دعاګانې به ورته کولې. نو هغه وایي چې په دې موضوع باندې کم کتابونه لیکلی شوي دي. نو وایي چې یاره د فاتحې خلف الامام په جواز کې، یعنی دې په ویلو کې دا د کتابونه دي او په منع کې دا د کتابونه دي. نو بیا وضاحت کوي پلانې کتاب بهترین دی او پلانې کتاب مناظران انداز کې لیکلی شوی دی. وایي دې کې وایي هغه مصنف جذبات کړي دي. یعنی داسې تمیز سړی په ځان کې پیدا کړي چې کله کتاب ګوري دا پته لګي انسان ته، کتاب تا کولاو کو نو چې تا کې کله تدبر ته وپوهېږي چې دا کتاب د حق دپاره لیکلی شوی دی که دا په جذبه کې لیکلی شوی دی، دا باقاعده په هغې کې لیکلي، خلکو ته پته لګي. دا سوچ او دا فکر چې کله سړی پیدا کړي په ځان کې، د ته حق بالکل ښکاره کېږي، بیا حق ته بالکل ښکاره کېږي. خو چې کله موږ دا د تقلید دا پردې د تقلید مکمل خلاف هم نه یم، مکمل په حمایت کې هم نه یم. انشاءالله ځای په ځای به دې وضاحت به راځي چې کوم منهج اعتدال دی په دې کې او کوم حق خبره ده. خو د تقلید داسې تورې تیارې په سړي ځان باندې راچولې دي چې هېچا خبره نه مني، صرف خپله خبره مني. دا سړی چېرته هم هدایت نشي اخیستی، بیا به دغه خبرې کوي که نه چې پلانې وسې کېږي پلانې وسې نه کېږي. د تقلید هغه فایدې دي بیا ورته رسېږي. داسې مقلد محض او داسې جامد مقلد بر ځان موږ نه جوړوو چې د هر چا خبر را باندې بده لګي. دا خو د یهودو صفتو په د قرآن کریم کې به انشاءالله راشي، سورت آل عمران کې چې د مشرانو به کشرانو ته څه ویلو، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. څه معنا دی؟ ولا تؤمنوا خبر مه منئ الا مگر لمن دغې چا منئ تبع دینکم چې ستاسو د پاټۍ سړی دی، ستاسو د دین سړی دی. د هغې چا خبره به منئ چې ستاسو د دین دی. یاره مونږ په 2001 کې بعضې خبرې به کې راشي. 2001 کې کراچۍ کې مونږ سبق ووایو او بیا زه د شرګل ته تللی دورې له مولانا قاسم صاحب مدرسې ته تلو، هغه دور تفسیر کوو، تفسیر هم کوو. نو په هغې کې یو استاز دی، نوم یې نالمه، د قطبګل علاقې و. نو دغه درس کې آخره ورځې وې، هلته بس یو څو ورځې پس بیا تفسیر شروع کېدو، دا مرقاتو دا کتابونه ویل. نو هغه په باره کې شاګردانو ویل چېرې دا چې کله د درس په آغاز کې کله اوازې آداب وایي که نه چې هر شارع په العلم لره لابودي د معرفت د امور خمسنه، داسې وایي که نه، د دې لپاره چې شروع علی وجه البصیرت راشي. نو په دې کې به یو خبره کوله چې تاسو کله کتاب ګورئ د هغې ټایټل پیج به ګورئ، ټایټل پیج پیژنئ که نه، ابتدایي صفحه به یې ګورئ چې دا کتاب د چا دی. نو که دا ستاسو د اکابرو کتاب نو ګورئ، خو دا کتاب که ستاسو د اکابرو نه و او دا کتاب د چېرته د مولانا مودودي و د چا و نو دا به یې نه ګورئ. ته شاګرد ته دا خبره وکړې دا مه ګوره،
ډېر مشران وایي چې موږ به کله پخوا کتابونه ورکول د مولانا صاحب د اوله صفحه به هم تشلوله چې دا به کې چېرته ونه ګوري. نو دا داسې قسمه سړی د تقلید په ګوډګۍ کې دننه پروت وي او صرف شخصیت پرستی پکې او اکابر پرستی پکې د حق نشي موندلی بیا والله لازم نشي موندلی سړی بیا دومره لوی خلک به حقیقت دا دی د شیخ ګوهر رحمان رحم الله خبرې موږ ته یاد دي موږ اوس لږ وخت تېره کړی دی خو خبرې ته ډېر یادې کړي دي ویل که د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او د ابن قیم صاحب کتابونه موږ نه وی کتلی چېرته دا خبره ریکارډ باندې موجود ده ویل موږ به هم چېرته د قبرونو منجوران وي او په قبرونو کې به ناست وي او منجوري به هم بیا کولې خو دغه خلک راله او توحید یې راته وښودو نو بس موږ ته حق و باطل معلوم دي نن سبا خلک په ابن تیمیه هم د مجسمو فتوا لګوي ابن قیم ته هم ګمراه وي بس چې ستا د مسلک نه دی هغه ګمراه دی نو دا سوچ ختمول پکار دی سوچ په هر تنظیم کې دی دا بنیادي شی چې تدبر په قرآن کریم کې نو تدبر په قرآن په آیتونو کې هم پکار دی تفسیر کله کې یو قول بل قول په دې کې هم ته تدبر وکړه واقعاتو کې هم تدبر وکړه د چا کرامات ګورې په هغې کې هم تدبر وکړه د چا خوب دی په هغې کې هم تدبر وکړه دا تدبر چې کله وشي نو بیا کار ډېر اسانېږي دا مې تقریبا 6 آداب د قرآن کریم نه ویلو یو دا چې استماع